د بېنظیرې کفالت پروګرام د طرفه به تاسو ته 75600 روپۍ چې دي دا به تاسو ته اوس میلاویږي. تاسو ته به ښکارېږي دې کس ته چې دی هم د دې د طرفه میسج راغلی دی او ډېرو کسانو ته به هم د دې نه میسج راغلی چې ستاسو دومره روپۍ چې دي هغه راغلي دي او د خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. خو د هغې سره یو نمبر ورکړی چې په دې نمبر باندې زموږ سره په وټساپ باندې رابطه وساتئ. نو کله چې تاسو د هغو سره په وټساپ باندې رابطه وساتئ نو هغه اکثر تاسو ته وایي ستاسو اکاونټ باندې داسې قسم طریقو باندې تاسو ته خبره وکړي تاسو ته دومره روپۍ راولېږئ نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. لکه ستاسو اکاونټ په کولاویږي یا ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نه جمع کېږي یا تاسو موږ ته یو او ټي پي کوډ دی دغه کوډ راته ووایئ چې ستاسو اکاونټ چې دی دا کولاو شي یا ستاسو اکاونټ ته چې دی دا روپۍ درشي. نو ځینې کسان نه روپۍ وایي د ځینې نه چې دی هلته کې د دې د وټساپ کوم اکاونټ چې دی هغه اکاونټ د دې هیک کړي او هغه اکاونټ د ځان سره کولاو کړي. په قسم طریقو باندې چې دی دغه کسان تاسو دوکه کوي. نو تاسو داسې چل وکئ که هر کله تاسو ته دا میسج راشي نو تاسو د دې میسج چې دی جواب مه ورکوئ ځکه دا یو پیک میسج دی. 75600 روپۍ چې دی دا په هغې کې نه ورکړی کېږي چې 75600 به درکوي. ځینې کسان ته د دې نه زیاتې راغلي ځینې لږې کمې راغلي. بل دا نمبر ګورئ چې د 8171 نه تاسو ته میسج راشي نو هغه میسج چې دی دا صحیح دی. چې د 8171 نه نه راغلی د نور نمبرونه راغلی نو دغه ټول چې دي دا پیکي